د ظلم او ستم دغه بازار دی یاد لره، په موږ چې نن کوي دغه ناتار دی یاد لره. او متل د پښتنو دی، متل زمونږ د نوښار د پښتنو دی چې د نرانو هر څه په بدل دي. وارم را روان دی خپل ګزار دی یاد لره. هاي افسوس په دې ملک کې زه 14 اگست مناو کما، په دې ملک کې زه ازادي مناو کما او زه دا ناره وایم چې زه آزاد یم. هاي افسوس افسوس داسې ملک آزاد شوی چې زه دې له 14 اگست مناو کم، زه دې له ازادي مناو کم، زه دا ویم چې زه آزاد یم. هاي هاي دا تاسو ته ښکاري، تاسو به اوس وایئ چې دا څه واقعه شوې ده. زه مختصرا چې څه خبر یم د دې واقعه نه هغه زه تاسو ته شریک کوم. کمپرم زه دا نه وایم چې زه 100% د دې نه خبر یم، خو چې څومره معلومات ما ترلاسه کړي دي چې یاره دا څه معامله ده او څه وجه ده او د څه وجې نه دا دومره ظلم او زیاتې چې یاره تعالی رب العالمین یو عهده درکړه، ته زمونږ یو قسم له ته د قام او د اولس د خدمت دپاره مقرر کړی شوی. ستا ډیوټي د اولس او د قام د خدمت دپاره لګېدلې ده، نه د دې دپاره چې ته په اولس باندې ته ظلم او جبر وکړي او ته بیا په یو تور سرې باندې لاس اوچت کړي. ډېر سخت افسوس راځي ماله په دې که چېرې په یو سړي ګزار کړی وی څه خبره نه وه، خو چې په یو زنانه باندې سړی ګزار کوي که نه، هاي هاي دا د نامردګۍ د سړي د نامردګۍ نشان دی چې دی په زنانه باندې لاس اوچتی. بل څوک نه و چې تا بل څوک داسې په خېټه کې وهلی وی او تا کور کې مور نه وه چې تا خپله مور اسره کړی وی چې ستا مور څوک داسې په خېټه کې ووایي نو څه به دومره تاله احساس نه درتلو. او زه چغې وام چې دا ملک آزاد دی او زه په دې ملک کې 14 اگست مناوم. هاي افسوس پکار دی. دا ثوابۍ علاقه ده، په ثوابۍ کې بیا داسې چرته کې دا زنانه تلې ده تاڼې ته او په تاڼه کې د دې د خاوند سره وټېور چې څه شوي دي هغې نه نه یو خبر، خو چې هر څه شوي دي خو د زنانه سره دومره ظلم او زیاتې نه دی پکار چې دا زنانه ورغلې ده تاڼې ته. اول ته په تاڼه کې دی رپورټ یا څه هر څه قصه چې وه خو هغې کړې ده، خو بیا دا پولیس افسر چې کوم دی دا هر څوک چې دی خو لکه ظلم یې کړی دی، زیاتی یې کړی دی، د دغه وردۍ بېعزتي کړې ده چې بهی داسې نه ده پکار. تاسو چې مقرر یئ تاسو زموږ د حفاظت دپاره مقرر یئ، نه چې تاسو زموږ د بېعزتۍ دپاره مقرر یئ. تاسو به زموږ حفاظت کوئ، تاسو به زموږ خیال ساتئ، تاسو به زموږ د ملک پاکستان خیال ساتئ. څوک چې ظلم او زیاتی کوي د هغې خلاف به تاسو اواز اوچتوئ، نه کې داسې چې تاسو به په خپله ظلم کوئ، تاسو به په ولس او په عوامو باندې ظلم کوئ. داسې نه ده پکار. ډېر سخت افسوس راځي په دې خبره چې څوک په یو تور سرې باندې لاس اوچت کړي، په یو زنانه باندې لاس اوچت کړي. نه ده پکار، داسې پکار نه ده. هاي هاي ډېر سخت د افسوس مقام دی، سخت افسوس راشي.